جی دا خو پرون مناظر خو ډېر دردمند وو، خو بیا هم د وطن او د خاورې دپاره وو. نو د هغې چې زموږ خپلو ملګرو او د خپلو ماتحتانو جذبو ته وکتل، نو په هغې کې د هغې نه سیوا جذبه راته بیا موږ ته پته ولګېده چې زموږ کلیوال خالد بی شهید شوی دی، امین الله شهید شوی دی، زموږ د تاڼې حسین بی دا ټول شهیدان شوي دي. موږ د هغوی د مشرانو سره میلاو شو، د خلکو حوصلې چې دي هغه د هغه شته نه نورې اوچتې وې. خپل پولیس فورس باندې مونږ فخر کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. پرونی د کابل کشف حمله او د سب ډویژن په ریپورټ د غالیګي پولیس سټیشن او د شموزو پولیس سټیشن ځوانان چې په ګڼ تعداد باندې د سکیورټي دپاره تلي او چونکې زمونږ د ایس ډي پي او سید رحیم خان سوپرویژن او د کابل سکیورټي ورسره د سب ډویژن سکیورټي چې په هغې کې زموږ ایس ایچ او صاحبان هم او ورسره د پولیس ځوانان دغه ځانمرګي برید کې چې دی شهید شوي اووه کسان چې دي هغه د دې دوو تاڼو سره یې تعلق و او کم چې زموږ د ریپورټ او د درګۍ ول نه خاورو ته وسپارلی شو. موږ راغلي وو د سرکل ډي ایس پي سید رحیم خان، ایس ایچ او احمد حسین خان، ایډیشنل ایس ایچ او مهتاب اول خان او د دې سټاف سره ډي ایس پي صاحب تعزیت کوه ځواب زما سره په دې موقع باندې ایس ډي پي او سرکل سب ډویژن په ریپورټ سید رحیم خان موجود دی. سر دا راته ووایه چې تاسو پرون دغه ډیوټي وه د دې دپاره یو سوپرویژن کوو، د افسوسناک خبر بیا موقع له چې لاړئ بیا هاسپټل ته لاړئ، څومره دردناک مناظر و ستا د ایریا چې کوم ستا ماتحت پولیس ول هغه شهیدان شو، د هغوی تعداد اووه دی دا وخت. باچا ډېره مهرباني شکریه. دا په کابل کې چې کومه جلسه وه د امن پاڅون، نو د هغې دپاره نفري چې ده غوښتلې وه زموږ افسرانو، نو زموږ د دې دوو تاڼو نه پکې ښه کافي نفري تل وه د ایمرجنسي ډیوټۍ دپاره چې په هغې کې تاڼهداران هم وو، حوالداران سپایان پکې وو. په هغې کې چې کله دا واقعه وشوه مازدیګر د لمانځه په ټایم باندې او موږ ته څنګه خبر میلاو شو، نو زه فورا سره د سیف الله ایس ایچ او صاحب لاړم او هلته کې زموږ دا کسان چې وو دا په زخمي حالت کې سیدو هسپتال ته وړي شوي. یو شهید چې دی هغه زموږ هلته په کابل کې په هسپتال کې پروت و، هاشم خان شهید تاڼهدار صاحب و زموږ او دا نور هسپتال کابل ته وړي شوي. بیا دغه ځای موږ جایزه واخیسته او ډېر زیات د افسردګۍ او ډېر د خفګان حالات و او زموږ افسران هم ټول په موقع باندې موجود و او چونکې زما د سرکل پکې دا اووه کسان شهیدان شوي او نور پکې الله پاک چې کوم دی د نورو تاڼو پولیسو ته خیر کړه، خو زموږ دا کسان د بدقسمتۍ نه د بده مرغه اووه کسان شهیدان شوي. په هغې کې څلور د دې تاڼې دي، پنځه هغه نن خاورو ته وسپارلی شو او په هغې کې دوه کسان چې دي هغه د شموزو د تاڼې. نو چونکې دا غم چې دی دا ټول زموږ په دې علاقه په دې باندې و. څومره چې موږ جنازې وکړې، څومره چې موږ د هغوی د مشرانو سره میلاو شو، نو د خلکو حوصلې چې دي هغه د هغه شته نه نورې اوچتې وې او خلکو دا خبره کوله چې یار دا زموږ بچي د وطن دپاره قربان شو، موږ په دې باندې فخر کوو او یقینا چې د دې سره زموږ د پولیسو حوصلې نورې اوچتې شوې او زموږ عزم چې دی دا نور پوخته شو. درنګ جهان مننه سپین دادا. زموږ نننی چې کم دغه شهیدان خاورو ته سپارلو ورسره د هغوی د فیملي سره بیا ملاقاتونه او د هلال شهید ډي پي او د امیر ګلګت بلتستان په مزار باندې هم چې د ایس پي هیډ کوارټر عطا الله خان چې دی هغه سلامي وکړه د پولیس ځوانانو سره، چونکې موږ به د شهیدانو ورځ مناوهله. د پولیس ځوانان نور شهیدان شو، د سوات پولیس همیشه په فرنټ لاین باندې جنگ کوي. دغه شهیدان چې دي په دې باندې آی جي خیبر پښتونخوا ذوالفقار حمید چې دی سپیشل د شهداو پیکج چې دی د هغې هم منظوري وکړه او د سپیشل جي آی ټي چې دی د هغې منظوري هم ورکړه. د دې سره سره چې دی د ملاکنډ ډویژن ډي آی جي فدا حسن شاه خان چې دی هغه هم د ورساو ورسره چې دی د هاسپټل په دوره د ډي پي او سوات محمد عمر خان ګنډاپور چې دی په خپله هم دا ټول هر څه د دې نګراني کوي. نو دا شهیدان چې دي د دوی نن جنازې راتلل، نو په دې باندې نن اسمان هم ویر کړی جړی کړې وه
او د جنازو نه فورا بعد چې دی بیا باران راکې شو نو اسمان هم جړلی دي. زما سره اس ایچ او غالګې چې دی احمد حسین خان موجود دی. احمد حسین خان دغه د وطن خان کټ چې دی ولیدو بیا د دې خپل ماتحه د ملې دغه پرون موجود وي بیا څومره دردناک مناظر دغه وخت. مهرباني دي سهیل باچا تاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ په غم باندې دومره دردمند دی او دلته راغلی. جی دا خو پرون مناظر خو ډیر دردمند وو خو بیا هم د وطن او د خاورې دپاره وو نو د هغې چې زموږ خپلو ملګرو او د خپل ماتحتانو جذبو ته وکتل نو په هغې کې د هغې نه سیوا جذبه راتله. زما د تاڼې نه پکې 4 کسان شهیدان شوي دي چې هغې یو زما سره دلته کې په ډیوټۍ وو، 2 په کړاکړ کې وو او یو لاندې په ډیپو کې زموږ سره په ډیوټۍ وو. نن موږ د هغو نګاه خو د هغو سرکاري جنازې شوي وې په لاین کې چې افسران زموږ ټول موجود وو. نن هغه دلته په خپله ابایي علاقو کې خاورو ته وسپارلی شو چې تاسو هم هغې له راغلي وئ، تاسو په خپله د هغوی پکې ویډیوګانې کړي دي. تاسو د هغې د ورثاو او د عوامو هم تاثرات اورېدلي دي چې هغه هم یاره په دې باندې ښه مطمئن دي او خوشحالې دي چې دا خو زموږ یو بچی و که زموږ د خاورې زموږ د سواد د امن دپاره زموږ نور بچي هم ضرورت کېږي نو موږ ورته تیار یو او موږ به دا ورکړو. درنګ جهان مننه. زما سره شکریه. ایډیشنل اس ایچ او مهتاب ګل موجود دی چې د ماتحد عمله هم په دغه کې شهیدان شوي خو د کلیوال پکې هم شامل و، خالد او ورسره نور. مهتاب ګل خان دغه خپل کلیوال دی بیګا رخصت کړل، لږ صورتحال لا سره واضحه کا تعزیت هم ستاسو سره کوو په دغه ستا په کلیوالو هم ستا ماتحد عملې باندې. سهیل باچا صاحب ستاسو ډیره مهرباني شکریه. څنګه چې موږ ته پرون اطلاع وشوله ما او احمد حسین خان یو ځای په ډیوټۍ باندې وو چې دغه شانته کې دماکه وشوله او دا ملګري پکې شهیدان شوي دي. نو موږ د ټولو ملګرو سره لاول رابطې شروع کړې. د ډېرو ملګرو نمبر یې نه میلاوېدې، مرزا صاحب بار بار رابطه کوله. بیا موږ ته پته ولګېده چې زموږ کلیوال خالد بای شهید شوی دی، امین الله شهید شوی دی، زموږ د تاڼې حسین بای دا ټول شهیدان شوي دي. نو بس موږ ته خو ډېر افسوس دی، ډېر خفګان دی په دې خبره باندې. خو چونکې دوی په یو داسې ډیوټۍ کې په یو دغه کې شهیدان شوي دي چې بس دوی ته موږ مړه نه شو ویلی، ژوندي دي بلکې ټول عمر او په حق ډیوټۍ کې شهیدان شوي دي. نور خو ډېر زیات خفه یو لکه چې د هغوی واړه ماشومان بچي دي او به هر حال موږ په دې باندې فخر کوو، د دوی په دې ډیوټۍ باندې او د دوی په دې شهادت باندې موږ ته فخر دی. درنګ جهان مننه. مهتاب ګل خان نننۍ د سب ډیویژن بریکوټ ټول چې دی هغه په څوک کې دی، ټول سواد چې دی هغه خفه دی او ټول ملکن ډیویژن او خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي هم راغلی، ورسره چیف سیکرټري سید شهاب علي شاه او آی جی خیبر پښتونخوا ذوالفقار حمید هغوی په سواد کې دي او مختلفو ځایونو ویزټونه یې هم وکړل. مونږ زو د وطن خان کم چې په وطن دپاره شهید شو د موضوع یو ډېر ساده ګل انسان او ډېر د عاجزې کورنۍ و. نن د هغه د والد صاحب جړه چې ده هغې ټوله موضوع په ویر کړه. ورسره چې دی د عثمان غني جنازه چې کله په ابوه کې اوچته شوه نو ټول علاقه چې دی هغه په جړا وه، هر طرف ته اوښکې وې، هر طرف ته چې دی په دې باندې انتهایي چې دی افسوسناکه واقعه وه ولې چې د دوی بچي یتیمانان شو او دا کم چې غازیان دي ورسره کم چې اوس زخمیان دي شدید د هغوی ته دا تیس دی هغه چې دی الله تعالی د هغوی له صحت ورکړي. د کیمرامین حسین سره سهیل باچا علیه.